ماشوم داسې ولاړ دی، ماشوم زړې شلېدلې چپړې اچولې دي، زړې کپړې اچولې دي، ببر سر داسې نوي دکان ته ولاړ دی، نوي نوي کپړې دي داسې په شیشه کې هغې ته ګوري لګیا دی داسې. دا هم د چا بچی وي که نه، دا هم د چا بچی وي که نه. وایي بچا دی خو راشه ولې ګوري؟ وایي هسې مې کتل جي. نه نه وایي ولې بچا ګوري؟ د 12-13 سالو هلک دی، 12-13 سال بچیا ولې ګوري؟ اختر له د کپړې نه دي کړي؟ وایي نه. وایي ولې؟ وایي میرے ماں پیو نینګوئ، وایي میرے ماں پیو نینګوئ، زما مور او پلار نشته دی. وایي هغه زما پیغمبر و که نه، هغه زما ښکلی پیغمبر و. د چا چې مور او پلار نشته زما پیغمبر فرمایي زه د هغې مور او پلار یم. وایي زه د هغه ولی یم، د چا چې څوک ولی نشته دی. دا زما پیغمبر فرمایلی و، موږ د هغه امتیان یو. فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. یتیم باندې یتیم له دیکې مه ورکوه، مسکین مه رټه، د یتیم او د مسکین خیال ساته. دا موږ ته نن ورځ دا پیغام میلاو شو، دا زموږ پیغمبر موږ ته دا پیغام راکو چې د اختر په ورځ مشهوره واقعه ده، زما پیغمبر روان دی، یتیم اوچت کړی دی او هغې له کپړې اغوستې دي او هغه یتیم وایي زما مور او پلار نشته دی. زما پیغمبر ښکلی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته په دې خوشحاله شه نن نه پس محمد رسول الله ستا پلار دی، وایي شه ستا مور ده ورته. وایي میرے ماں پیو نینګوئ، زما مور او پلار نشته دی. کپړې ورله واخلي په جړا شي، هغه ماشوم په جړا شي، او بچیا ولې جاړې؟ وایي مور راته یادېږي، وایي ما ته مور یادېږي، وایي ما ته خو قسم دی، وایي ما ته خوب کې زما مور راځي. وایي ښه او د دې دا غریب به م وایي زما بختري که نه. داسې ډېر یتیمانان به زموږ په دې علاقه کې عزتمندو، هغې راضي کوي، الله خوشحالېږي په هغې باندې.